السلام علیکم دوستانو. یو ملګری راته یو ویډیو راولېږله، کوم تاسو به سایډ باندې ښکار یم. د ده دا خبرې واورئ، بیا پرې یو څو خپلې خبرې کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم محمد شاه دی. زه د ضلع صوابۍ ټوټري سره تعلق ساتم، محله میانګان. خپله میا یم او میانګانو چم کې زموږ کورونه دي. ما باندې یحیی شاه عرف ګلجي دعوا شوې وه چې هغه دوا ما باندې عثمان علي، باچاجي، عارف جان او بدري شاه کړې وه. وروره نه دغه مرګ نه زه خبر یم، نه اتر یم، نه نور څه. زه د الله په کور کې ولاړ یم، د محمد خانه کعبه کتلی شي. ما هېڅ شی نه کړی، نه پکې مولس یم، نه ما کړی، نه خبر، نه اتر. بې ګناه بې خطا ما باندې دعوا کړې ده، پوه شوې. او دا کار ما نه دی کړی. زه د الله تعالی په کور کې ولاړ یم. دا دی او زه به بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمات چې سړی وایي د سړی مسلمانېږي. او زما د دې سپارې قرآن مجید وایي ټکي په ټکي، که دا یا مرګ ما کړی، یا خبر یم، یا اتر یم، یا ما څوک لیدلي، یا پکې زه صلاحکار یم، یا زموږ کور کې څوک صلاحکار، یا څوک خبرې. زه وله تسلي دلته کې راغلی یم الحمدلله. او الله تعالی زه خپل کور ته راوستم، دا ځای کې وله زه تسلي کوم چې وروره دا کار ما نه دی کړی، نه خبر یم، نه اتر یم، نه نور څه، نه نور څه. دا ما باندې دی تهمت لګولی دی. زه د خپل د کلي مشران، خپل د متحده میانګان، زمونږ کوم چې اجلایي جرګو مشران دي، د ما تره پکې خپله دی، پوه شوې. او زه چند بچه استاد له درخواست کوم، زه د الله تعالی خلک تاسو د جوماتونو کې فیصلې ختموئ. زه د الله تعالی کور ته راغلی یم، د خانه کعبې سره دروازې سره خوا کې ولاړ یم. او زما د خانه کعبه دي وایي الله تعالی دې په ما باندې تندر وورئ، الله دې زما د نسل تباه کړي، الله تعالی دې مونږ تباه او برباد دي کړي. که دا کار مونږ کړی یا خبر یو یا اتر یو، دی راباندې بې ګناه بې خطا مونږ باندې دعوا کړې ده او مونږ باندې تهمت یې لګولي دي، پوه شوې. او د ګلجي کور والا چې دي، زما مور ده، زه د هغې په لاس کې وړوکی لوی شوی یم، او زما مور کېږي، اورې زه دغه بچی یم، او دا تهمت یې لګولي دي. الله تعالی دې تباه برباد کړي. هغې داسې پاک دي لکه څنګه چې خانه کعبه پاک ده، پوه شوې. د دې خبرې الله ګواه دی. او زه به دغه سوال کوم، یا الله ته ولله د نیکۍ هدایت ورکړي. زه خپل میانګانو ته، خپل کلیوالو ته، خپل مشرانو کشرانو ته، دا ټولو ته دا نصیحت کوم چې زه الله تعالی کور ته راغلی یم او د الله تعالی په کور کې وله تسلي کوم. او دا زما د پلار ډېر غټ ارمان و، زما د مشر ورور ډېر غټ ارمان و، زما د مورکۍ غټ ارمان و. زویه دی خو نه جومات ته راځي، نه تسلي مني، نه الله مني، نه قرآن مني. بچی ته لاړ شه خانه کعبې ته، الله تعالی په کور کې، د الله تعالی په کور کې وله ته تسلي وکړه. الحمدلله زه د الله تعالی په کور کې راغلی یم او د الله تعالی کور دروازې مخې ته ولاړ یم. الحمدلله دا کار ما کړی دی، نه خبر یم، نه اتر یم، نه نور څه. د دې تسلي وله زه کوم چې دا کار ما نه دی کړی. د دې خبرې الله ګواه دی، الله رب العزت ګواه دی. زه به د پیغمبر علیه السلام په امت کې بنې، زه به امتي نه یم د دنیا نه. الله دې کړي ما څوک کافر ته خدای ما بوځي، ابجهل او د شیطان ابلیس په شان الله دې ما کړي، پوه شو. که دا ما کار کړی، یا ته خبر یم، یا ما څوک لیدلي. زه باچاجي دي له عثمان علي دي له خادم شاه دي له او د عطاالله شاه دي له ټولو ته دا خبره کوم، تاسو ښه خبردار چې دا کار ما نه دی کړی، پوه شوې. مشر ماما دې الله دې موږ وبخښي، هغه په حق رسېدلی دی، پوه شوې. هغه هم ښه خبردار دی چې دا کار ما نه دی کړی. تاسو ما باندې بې ګناه بې خطا تاسو دعوا کړې ده، خو الله نه ویرېږئ، الله نه ویرېږئ. ورځ د قیامت به حضور صلی الله علیه وسلم مخ الله تعالی به ستاسو. حاجي دوستانو، څنګه تاسو دغه ویډیو وکتله د دې ملګري ده، نو مهرباني وکړئ دغه ویډیو در سره مخکې شیر کړئ چې د صوابۍ او د دورډېري دغه مشرانو ته ورسېږي چې کوم مطلب د جرګې مشران وي او د چا په لاس کې چې دغه مطلب دغه کار وي، دغه وس وي چې یاره د درې خبرې تر منځ روغ راوستې شي. نو الله دې وکړي چې د دې دا مسله الله پاک زر تر زره حل کړي. او د دې نه نور خو زه هم د دې نه غټ تسلي به د دې نه نوره نه وي. او چې هغه چې کوم نه دومره په مطلب دومره په دعوې سره وایي چې د دې کار نه ته نیم خبر و دغه یو ملګري راته یو ویډیو دا ویډیو رالېږلې وه چې یار په دې باندې ته خامخا له څه خبرې وکړه. نو په دې خو بس نور سوا خبرو ته ضرورت نشته، خو مهرباني وکړئ تاسو د الله د رضا دپاره دغه ویډیو در سره زیات نه زیات شیر کړئ چې هغه مشرانو ته دغه ویډیو ورورسي او هغه د دې خبرې غوري شي او چې کوم نه د ملګري ته انصاف میلاو شي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.